بسم الله الرحمن الرحيم. نساء رکو نمبر 24 بوایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح، هرگز عار نگنی شرم نگنی مسیح یعنی عیسی علیہ السلام، هرگز شرم نگنی عیسی علیہ السلام ان یکون عبدا لله، دا خبره چې شي بنده د الله د پاره، ولا الملائکة المقربون او نه فرشته مقربی دا خبر شرم گنی، ومن یستنکف عن عبادته او هغه څوک چې شرم گنی د بندګۍ د الله نه، ويستكبر او تکبر کوي، فسيحشرهم الیه جميعا، نو زرد چې راجمع بکي الله دوی ټول خپل طرف ته. فاما الذين، پس هر هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي، فیوفیهم، پس پوره به ورکړي الله دوی ته اجورهم، بدله د دوی، ویزيدهم، او زیاته به ورکړي دوی ته من فضله د فضل خپلنا. واما الذين استنكفوا، او هغه کسان چې بندګي شرم ګڼي، واستکبروا او تکبر کوي، فيعذبهم عذابا أليما، پس عذاب به ورکړي دوی ته الله عذاب دردناک، ولا یجدون، او بیا به نه مومي دوی لهم د دوی د خپل ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا ولا نصیرا، نه څوک دوست نه مددګار. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم، یقینا راغی تاسو ته برهان من ربکم، دلیل ستاسو طرف د طرف نه، وانزلنا الیکم، او نازل کړی دی مونږ تاسو نور مبینا، نور ښکاره. فاما الذين آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، واعتصموا، منګولې خښې کړې به په دین د الله، فسيدخلهم في رحمة منه، نو زر ده چې داخل وکړي الله دوی په خپل رحمت کې، منه د طرف خپلنا، وفضلنا، او په خپل فضل سره، ويهديهم، او هدایت به ورکړي دوی ته الیه خپل ځان طرف ته، صراطا مستقیما د لارې نیغې. یستفتونک، غواړي خلک فتوستانه، قل الله یفتیکم، ورته ووایه چې الله تاسو له فتوه درکوي، فی الکلاله، په کلاله په میراث کې. ان امرؤن، کچر یو داسې سړی هلکه مړ شي، لیس له ولدن، چې دغه نه وي دغه اولاد، وله اختن، او د هغه یوه خور، فلها نصفو، نو د دې خور نیمه برخه ده د دې ورور په مال کې، ما ترکه د هغې مال نه چې پرېښودي مړي، وهو یرثها، او دا ورور به میراث اخلي د خور ټول، ان لم یکن لها ولد، کچري نه وي د دې خور اولاد، فإن كانت اثنتین، پس کچري دا خویندې دوه، فلهما الثلثان، نو دی د دې دواړو خویندو دپاره برخه په دریو کې دوه حصې، 2/3 مما ترک، د هغې مال نه چې پرېښودي. ترکه هغه مال ته وایي کوم چې د مړي نه پاتې شي، هر څه چې دې پاتې شي هغې ته ترکه وایي. وإن كانوا اخوة، او کچری دا وارثان رونه خویندې، رجالا و نساء، نارینه او زنانه، فللذکر، نو د حصه د پاره د سړي د نارینه، مثل حظ الانثیین، په شان د برابر د حصې د دوو ښځو. یبین الله لکم، بیانوي الله تاسو ته، ان تضلوا، چې بې لارې نشئ، والله بكل شیء علیم، الله په هر څیز باندې علیم، پوهه دی. دلته د کلاله نه مراد هغه بنده دی چې د هغه مور او پلار هم جمدي نه وي او اولاد یې هم نه وي، لکه ښځه بچي یا څوک یې نه وي، داسې یو بنده وي چې هغه مړ شو، نو چې د هغه نه کوم میراث پاتې شو، یو ورور یو خور دی، نو خور چې دی د ورور دا نیم برخه به اخلي. او که چېرې د کلاله پلار یا څوک ژوندی وي، نو ظاهره ته بیا خو د خور حصه نه رسي، بیا خو د مور پلار به رسي که نه، بیا خو به د پلار رسي. نو چې خوري، نو خور به نیمه برخه هلي، او که چېرې دا خور مړه شوه، دا کلاله رور چې دی دا به د دې خور ټول مال اخلي، ټول حصه چې ده د هغې به اخلي. او که چېرې دا خویندې او وروڼه د مړي، لکه د کلاله وروڼه خویندې، نو بیا به 2/3 چې دی دا خویندې چې دي، دا 2 خویندې، نو دوی به د دې ورور په 2/3 یعنی په 3 کې په 2 حصو کې به دا خویندې چې دي، نو هغه بیا په مال کې شریکي، کم چې ورور پرېښودي. دا د میراث مسایل دي، بیا په دې کې نورې هم ډېرې خبرې دي، خو صرف دا د دې وضاحت نشم کولی ځکه چې دا
د علماو دغه کار دی انشاءالله. نو چې خدای پاک دې چاته داسې مسله نه راولي او چې راځي نو بیا تپوس کوئ. صدق الله العظیم.